ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وأيضا قال تعالى جل ذكره وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عید الاضحی او لوی اختر ختم شو، ایام تشریق هم ختم شول او د ذوالحجې میاشت دا حج هم خپل اختتام ته ورسېدو. حاجیانو د واپسۍ سلسله هم شروع شوې ده. دعا وکړو چې الله رب العالمین د حاجیانو حجونه قبول کړي. چا قرباني کړې ده الله رب العالمین دې د هغې دا مالي قربانۍ قبول کړي. ایام تشریق کی چا څومره تکبیرات ویلي دي د الله رب العالمین عظمت او بڑائی بیان کړی دا. چا په دې لس ورځو کې روجې نیولې دي، چا قیام اللیل کړی دی. څومره نیک اعمال چې کړي دي الله رب العالمین دې په خپل دربار عالیه کې قبول منظور کړي. ما د سورۃ بقره د یو آیت مبارک یو حصہ تلاوت کړله او په دې آیت کې مسله د رضاعت بیانېږي. رضاعت اگرچه اسے غیر مناسب غونې ښکاري چې رضاعت د مسلې د بیان به څه ضرورت و چې موږ نن بیانو. خو د هغې وجه دا ده چې بله ورځې د سن حکومت د سن چې کوم حکومت دی د هغوی وزیر صحت صاحبو د یو بینک ابتدا کړی دا، ملک بینک په نوم باندې، هیومن ملک بینک. انساني شودو د انساني پویو یو بینک د هغې ابتدایي کړی دا. د هغې نه وروستو بیا یو ایشو جوړه شوله چې دا څه صورتحال دی، دا د څه شي بینک دی او دا زنانه به څنګه چل کوي، د دې به شرعي څه حکم وي. نو دا مسله چونکه ډېره زیاته ضروري ده او ډېرو ملګرو درخواست هم کړی چې په دې باندې تاسو خبره وکړئ. په دې مناسبت باندې ما د رضاعت مسله د هغې انتخاب وکړو. په دې نننۍ جمعه کې به انشاءالله دې باره کې مختصر شانې خبره کوو. د هغې سره سره تاسو به خبر شوي بیګا په سوات کې په مدین کې یو واقعه راغلی د غیر معمولي واقعه چې قرآن کریم چا سوی دی او د هغې نه پس چا چې قرآن سوی دی نو هغه خلکو سېزلی دی او سوات کې یو اشتعال دی او خلک راوتلي دي، تاڼۍ سوځولې ده. نور داسې بعضې مسائل چې زمونږ د دې ژوند سره او روزمره ژوند سره او د شریعت سره د هغې تعلق دی، نو انشاءالله دې باندې به خبره کوو. د ټول اول خبره دا چې زمونږ په اسلام کې درې رشتې داسې دي چې دا د احترام رشتې دي. احترام د عزت. یو رشته د نسب رشته ده چې پلار، مور، زوی، خور، رور، بچی، دې ته ویلې کېږي د نسب رشته. دا د نسب ده. ځکه د مور احترام دی او د پلار احترام دی او د لور د زوی دی او د خور د ورور دی، ترور ده، عمه ده او خاله ده او تره دی او ماما دی. دا زمونږ د نسب رشتې دي او د احترام رشتې دي او دا په اصل کې د یو بل محارم دي. د محارم مقصد هم دا دی چې د دې محارم د حرمت نه دی، حرمت احترام ته وي. د دې خلکو موږ به احترام به کوو، د پلار به احترام کوو، د مور به احترام کوو. د هغوی ډېر احترام دی ځکه چې د مور په باره کې راغلي دي 15 او یا فیصد حق دی په بچي باندې
او د پلار 50% حق دی، د هغوی حق ډېر زیات دی. دغه شان بیا د ترور حق دی پسې چې نبی علیہ السلام فرمایي الخالة بمنزلة الام، چې د مور کومه خور د هغه ستا مور ده، نو بیا په 3 نمبر باندې د ترور حق دی په تا باندې. او د هغې سره سره بیا د تره حق دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې العم سنو الاب، دا تره دا د پلار یو خاخ دی چې یو تنه ده، یو خاخ داسې تللی دی، دا تره دی او دا بل داسې تللی دا پلار دی. د هغې نه وروستو بیا د خویندو د ورونو حق راځي. دې ته د نسب رشته وایي او دا ډېره زیاته د احترام ده. د دې په خپل منځ کې دومره احترام دی، دومره احترام چې الله رب العالمین د دې په منځ کې نکاح حرامه کړی ده. دې بل څه نکاح نه کېږي. سورت المحصنات، سورت النساء، سوال د 4 سپارې آخري آیت چې دی حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم، دا آیت په دې باره کې راغلی دی. 14 قسم محرمات دي، په هغې کې نسبي رشتې راغلي دي. د احترام به انسان کوي. د دې سره تعلق ساتل فرض دي. فرض تعلق اوسه پرې کول ګناهي کبیره ده. صله رحمي پرې کول ګناهي کبیره ده، لویه ګناه ده، په غټو غټو ګناهونو کې ده. او بلکې دې صله رحمۍ الله ته درخواست کړی چې الله چې څوک ما یو ځای کوي ته د خپل رحمت سره یو ځای کا، چې څوک ما کټ کوي د خپل رحمت نه کټ کا. دا دومره ضروري رشته ده، یو رشته ده. دویم نمبر ته موږ وایو د مسواهرت رشته. رشته د مسواهرت موږ چې د سخرګنۍ وایو، سحر سخرګنۍ ته ویلېږي په سواد باندې مسواهرت. هغه دا ده چې کله موږ د پلار او د مور سره کوم ریلیټډ او کوم ملحق کوم رشتې دي، نو هغه په نسب کې راځي. بیا د ښځې او د خاوند چې کوم خپلوان دي، د ښځې لپاره د خاوند خپلوان او د خاوند لپاره د ښځې خپلوان، یعنی د ښځې مور ده، د ښځې پلار. نو څنګه چې یو سړی د خپل پلار د خپل مور قدر کوي، دقه شان به د ښځې د پلار او د ښځې د مور قدر به کوي. اگر چې موږ پښتنو ته خدا کله کله داسې عیب ونه ښکاري چې دا بې غیرته دی چې د خپل خواښ او زسخر خیال ساتي. نه جي، قرآن کریم ورته اشاره کړې ده، بلکې صراحت باندې الله رب العالمین دا مسله بیان کړل. وجعل بینکم نسبا وسحرا، الله دل نسب هم درکړی دی او سخرګنۍ دل درکړل. سخرګنۍ ته او نسب ته الله په یو آیت کې رحمت ویلی دی. او داسې به نه کوو چې د خپل ښځې د مور او د پلار د وجې نه به خپل مور او پلار سره نه پرېږدي. دوه انتهاګانې دي په دې حوالې سره. بعضې خلک داسې کوي چې هغه یاره وایي د ښځې رشته به کیسه ته وایي، زه به د ښځې مور او پلار هم ګرځوم او د هغې به هم د اختر تپوس به کوم، بلکې د اختر په سبا له دې ورځ ته خلک یوم سسرال وایي. که ستاسو خیال یوم سسرال، او د یوم سسرال خلک ډېر مذاق وړوي. دا غلط کار دی. ولې سړی مذاق وړوي؟ یوم سسرال ټیک ده، دا ورځ ورته نه دی ویل پکار چې دا یوم سسرال دی او دا د خواښې او د سخر ورځ ده. خو پکار ده چې په اول ورځ باندې تا د خپلې مور او د پلار د هغې خیال دی وساتو، د هغې دی مبارکي وکړله. بلکل ستا د خواښې او د ستا د سخر په تا باندې حق دی. یا په دغې د اختر په ورځ باندې ورشه، یا په سبا ورځ باندې ورشه. نو په دې فیسبوک باندې او په دې سوشل میډیا باندې د یوم سسرال داسې مذاق وړاویږي او دروغ رښتیا پکې خلک ځان سره ایډ کړي او خلک په هغې نازیبا نازیبا کمنټس او تبصرې کوي. نو دا د اسلام د مزاج خلاف خبر ده. څنګه چې نسب د الله رب العالمین د طرف نه یو رحمت دی، دغه شان مسواهرت او سخرګني دا د الله رب العالمین د طرف نه رحمت دی. رحمت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات هم دغه خبره ثابتېږي او الله په خپله باندې ویلي دي. نو که دا ستا د ښځې خور او که ستا د ښځې ورور د هغې هم خیال ساتل پکار دي. یعنې که سړی خپلې ښځې له احترام ورکوي که نه، نو ښځې له خو احترام په دې نه ورکولی کېږي تېره ځانه مور او پلار کنځه او بیا وې دا ښځه زمانه باغي ده او دا زمانه بغاوت کړی. خلک د ښځې نه په دې وجه باندې خفئ چې دا ښځه زما خیال نه ساتي. نو هغه چې تپوس وکړي وایي زما مور او پلار سهار ماښام کنځي. څنګه چې سړی دوایي 3 ټیمه خوري نو 3 ټیمه دا د هغه مور او پلار کنځي. نو ته د ښځې مور او پلار کنځې، د هغې نسب کنځې او ستا په زمانه څوک تپوس وکړي او ستا څه حیثیت دی او ښځې ډېر شی دي او که ته نه بله به وکړم او دا به وکړم. نو چې ته ښځې له دا قسمه اهمیت ورکړې نو ستا به هم دغه اهمیت یې بیا ښځې له احترام ورکول پکار دي. د ښځو حقوق دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې داسې شته دی چې د رسول الله یو ښځه وه، حاله بنت خویلد، اخت خدیجه رضی الله عنها. حاله دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ښځه ده، د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خور ده. یو ورځ داسې وشوله چې نبی علیه السلام په کور کې ناست دی، په کور کې،
او په دې دوران کې حضرت حاله راننوتله، د رسول الله خینه راننوتله. نو آواز یې وکړو، اجازت یې وغوښتو درشمه. وایي نبي علیه السلام سپک د کټ نه راپاڅېدو، ویل بالکل راباندې د خدیجې آواز ولګېدو او خپله خینه درنه راوستله او د هغې خاطر خواه مدارت یې وکړو، ضیافت یې وکړو، تپوس یې ورله وکړو. نو خینه د احترام یې له ورکړی. بلکې حدیثو کې دا راغلی دی، خبر اوږدېږي، خو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات شوله نو نبی علیه صلات وسلام به موقع په موقع باندې یو چیلی حلال او چیلی ګډ به حلال او دا به چې کله حلال کو دا به ټک ټک کو کټ کټ به کو او بیا به ملګرو ته ویل او د ماشومان ته به ویل چې تاسو په دې کلي کې وګرځئ چې زما د ښځې څومره سهیلیانې دي، څومره ملګري دي د حضرت خدیجې رضی الله عنها. نو دا غوښه هغوی له ویسئ، د خپلې ښځې خویندې خو څه کوي، د خپلې ښځې ملګري چې دي نبي علیه السلام علیه چیلی حلال کړی دی. دې اخلاقو ته الله تعالی څه وایي، انک لعلی خلق عظیم، بهترین اخلاق دي ستا، دې ته ښکلي اخلاق ویلې شوي دي. زمونږ د پښتو معاشره داسې ده چې کله څوک بیخي خیال نه ساتي د خپل خواښو د سخر او د خینې او د اوښي، او چې کله څوک خیال ساتي نو خپل مور او پلار هم کله په شر شي وایي ته ټول مال وړی په دې خواښې سخر دې ولګو او په خینو دې ولګو او په اوښو دې ولګو. نو د اوښو د خینو د وجې نه به سړی مور او پلار اګنور کوي نه، خو مور او پلار هم دا په کار دي څنګه پستا حق دی نو په اول نمبر که نه دی نو په دویم نمبر پې د هغوی حق دی، د هغوی حق هم ادا کول په کار دي. د الله تعالی ورته رحم ویلی دی، د یو مسوسره المذاق نه جوړول په کار. دا خلک د ولې د خواښې سخر ګرځي او د هغې د کور طواف کوي، نو دا د ګناه خبره نه بلکې دا ثواب دی. دې ته ویلی کېږي د مساهرت رشته، دا د احترام رشته ده او دومره احترام ده چې د خواښې سه نکاح حرامه ده. خواښې سه نکاح څوک نشي کولی. خو امهات نسایکم، ستاسو د ښځو چې کومې میندې دي دا حرامې دي. د انګور سه نکاح نه کېږي، د خینې سه نکاح نه کېږي. ها چې کله دا ښځه طلاق شي یا دا ښځه مړه شي نو بیا د خینې سه نکاح کېږي. دا وقتي حرام دي، ابدي حرام دغه رشته نه ده. دا دومره احترام رشته ده. او دریم نمبر رشته چې کومه ده هغې ته ویلی کېږي رشته د رضاعت. رضاعت څه ته ویلی کېږي؟ رضاعت یو عمل دی چې یا زنانه پی ماشوم له ورکي یا ماشوم د زنانه پی اخري، دې ته رضاعت او ارتضاع وایي. د دې په باره کې قرآن کریم کې هم حکمونه راغلي دي او په حدیثو کې هم راغلي دي، او د رضاعت د رشتې په باره کې هم په دې صورت النساء کې هم دا راغلي دي چې واخواتکم من الرضاعه، رضعي خور، رضعي مور، د دې پتا باندې د احترام حکم دی. د دې به احترام کې د رضعي خور سره نکاح نه کېږي، د رضعي مور سره نکاح نه کېږي، د رضعي پلار سره نکاح نه کېږي، د رضعي خوري سره، د رضعي وراره سره، د اچا سره نکاح نه کېږي. بلکې حدیث د سبا په دې باب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب، یا یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب. رضعي رشتې داسې حرامې دي څنګه چې نسبي رشتې حرامې دي. یا دا معنا ده چې کومې رشتې په نسب کې حرامې دي دغه ټولې رشتې په رضاعت کې هم حرامې دي. یعنې څه مطلب دی؟ خپل خور سره نکاح حرامه ده، رضعي خور سره نکاح حرامه ده. د خپل مور سره نکاح حرامه ده، رضعي مور سره نکاح حرامه ده. د خپل خورزي سره نکاح حرامه ده، رضعي خورزي سره نکاح حرامه ده. د خپل وريره سره نکاح حرامه ده، رضعي وريره سره نکاح حرامه ده. د خپل عمه او د خپل خالې د دوه توریانو سره نکاح حرامه ده، او دغه شان د رضعي عمه د رضعي خالې د دې سره نکاح حرامه ده. د خپل پلار سره نکاح حرامه ده، د رضعي پلار سره نکاح حرامه ده. د خپل تر سره نکاح حرامه ده، د رضعي تر سره نکاح حرامه ده. دا د حدیث مطلب دی. دا دومره یو کلاو باب دی اهم په اسلام کې، بلکې دومره اهمیت دی موږ رضعي رشتو لره داسې اهمیت نه ورکوو. حقیقت دا دی د خپل مور خیال ساتو، د خپل خور خیال ساتو، خو رضعي رشتو خیال موږ عام طور باندې نه ساتو. و دا له پکې څه دي؟ مالې به ډېر خلکو کې مالې ولې پی راکول، ما ته مطالبه کړې وه. اصل وجه دا ده یاد ساتي عزتمندو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي دی. بیبي کومه بیبي چې کومه د ډېره ګرانه د حضرت سید عائشه رضی الله عنها. یو ورځ په کور کې ناسته وه، یو سړی راغی دروازه یې وټکوله. ویل څوک یې؟ ویل افلح یمه. ویل زه خو افلح نه پېژنم. ویل تره دې یم. ویل د کوم طرف نه مې ترې؟ حضرت عایشې نه پېژندو چې زما ځکه د ابوبکر پورونو کې د افلح په نوم څوک نشته. وی زما په ترونو کې د افلح په نوم باندې څوک نشته دی، لہذا زمون کره مه راځه.
وستا تپوس راغلی ما ستا خواله راغلی ما زما د سرشته د نو زم چې ستا تپوس وکم هغې بس دروازه بنده کړله وایي زمونږ کوم راځه زه ستا نه پېژنم سمې ښځې وي وایي ته د کوم طرف ته زما ترې نو هغه ورته وایي چې زه د ابوالقعیس رور یم او د ابوالقعیس ښځې تا له پی در کړي دي نو مطلب دا چې زما ورندار ستا مور ده زما ورور ستا پلار دی نو زه ستا رضی تره شوم نو حضرت عایشې ته دا مسله ول نه معلومه چې د ابوالقعیس ښځه خو ټیک د زما مور ده وایه د دې پوجې باندې به د ابوالقعیس زما پلار هم ګرځي رضی ویل ما له خو ابوالقعیس پی نه دي راکړي ما له خو د هغې ښځې راکړي نه تا پېژنم نه ابوالقعیس پېژنم پاکې ښځې وي قرآن او حدیث چې څه ورته ویل هغې منل ویل به زمونږ کره مه راځه سړی واپس بېنوا ولېږو چې کله رسول الله مبارک کور ته راغی رسول الله وسلم ته خبرې دغه شانې سړی راغلی او اپلح ما ته ویل چې ته زما ترې ما ویل د کومې ډډې ویل چې ابوالقعیس بیبي تا له پی در کړي دي ما ول دا جواب ورکړو نبي علیه السلام ورته وایي انه عمک عائشه فلیلج علیک دا ستا تره دی راضي دي ستا دا ستا تره دی ستا که دې راضي مه بندوه صله رحمي ختمول ګناه ده ټیک د تا له ابوالقعیس پی نه دي در کړي د هغې ښځې در کړي دي خو په دې ښځه کې دا پی د چا د طرف نه پیدا شوي دي د هغې د خاوند د وجې نه پیدا شوي یو فطري طور باندې چې کله د ښځې او خاوند واده وشي او بیا بچي وشي د زنانه په سینه کې د دې سړي د خاوند د وجې نه پی راشي هغه د ماشوم غذا وي او چونکې دغه ابوالقعیس د هغه خپل رور دی اپلح دا په خپل منځ کې ورونه دي او د خاوند رور ته د پلار رور ته تره ویلې کېږي دا ستا تره دی راځي درګه دا مسلې دي نو البته د هغې دپاره بیا څه اصول دي چې څومره عمر کې به ماشوم ته پی میلاویږي نو حدیث کې راځي لا رضاع بعد حولین د دوو کارو نه اخوا رضاعت نشته د ماشوم څه به د مور او د مور څه د ماشوم رضاعت به هله ثابتېږي چې په دوو کالو کې دنه میلاو شي امام ابو حنیفه رحمه الله 2.5 کاله ویلي خو هغه مسله کمزوري ده جمهور وایي چې 2 کاله دي بس قرآن وایي والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد یتم الرضاعه میندې به خپل بچو له 2 کاله کامل پی ورکوي که څوک پوره رضاعت غواړي نو اتمام د رضاعت په 2 کالو کېږي 2.5 کاله نه دی امام صاحب رایه وه اگر چې د هغې څه تاویل هم کېږي بهر تقدیر جمهور هم دغه رایه ده چې 2 کاله کې دنه 2 کاله کې دنه دویم نمبر شرط ولدا دا ماشوم دا پی تیری حدیث کې راځي چې رضاعت به الله ثابتېږي چې ما انشر العظم وانبت اللحم دومره پی سړی د خېټې ته کوز کي دا ماشوم چې د هغې په وجه باندې اډوکو ته هم تقویت میلاو شي غوښ هم پکې رازرغون شي داسې نه چې ماشوم دی مور وله پی ورکړل او هغې په خوله کې تاو راتاو کړل تو یې کړل په دې باندې رضاعت نه ثابتېږي ماشوم دی په خوله کې د مور پی راغلل د بلې زنانه پی راغلل او تیره نه کړل او تو یې کړل ګزار یې کړل په دې رضاعت نه ثابتېږي تېرېدل له ضروري دي هغه خامخا تېرېږي ډېر خلک دا تپوسونه کوي که نه یاره جي زه پلانۍ زنانه وه او ماشوم یې غېږې ته واچو او پی یې وله ورکړل او د هغې زنانه په سینه کې پی نه و خو هسې بس هغه ماشوم یې منوو په دې باندې به رضاعت ثابتېږي که نه ثابتېږي نه پرې ثابتېږي رضاعت کله د زنانه په سینه کې پی نشته نو چې پی نشته دی نو رضاعت د کوم ځای نه راغی بعضې علما کرام فرمایي احتیاطا نه دي کول پکار نو شریف د دې احتیاط خبره موږ ته نه ده کړې د کوم احتیاط خبره چې کوي هغه منل پکار دی زنانه په سینه کې پی نشته نو احتیاط د کوم ځای نه راغی نشته پکې زنانه داسې زنانه ده چې د هغې په غېږې کې ماشوم دی او د هغې په سینه کې پی دي بلکل په دې کې اوس احتمال شته چې ممکن ده چې دې ماشوم پی خوړلي خو زنانه ته پته نه لګېدلي بار تقدیر د رضاعت دا باب دا په اسلام کې یو کلاو باب دی دا 3 رشتې داسې رشتې دي نسب دی مسواهرت څرګنۍ ده او رضاعت دا 3 رشتې دي پاتې شو زمونږ اسلامي ورورولي چې کومه ده اسلامي ورولي اسلامي تضامن اخوت دا د ټوله دنیا یو شانته دی چې المسلم اخو المسلم هغه صرف او صرف دومره ده د اسلام رشته ده د وینې رشته نه ده د څرګنۍ رشته نه ده د رضاعت رشته نه ده نه پاکه ټوله دنیا شریکه ده هغه د مشرق دی او که د مغرب دی او که د شمال دی او که د جنوب دی په دې باب کې اوس یو خبره کوم هغه دا ده ضروري چې عام خلک د هغې نه خبر شي خلک تپوس کوي چې ابل ورځې د سن حکومت چې کوم د هغې وزیر صحت دی نو تاسو به کتلی وي په میډیا باندې دا تصویر راغلی و په اخباراتو کې هم راغلی و په الکترانیک او په سوشل میډیا باندې هم دا تصویر تاسو به لیدلی وایرل شوی دی چې زنانه ولاړې دي د سن حکومت وزیر صحت ورسره دی او هغوی د هیومن ملک بینک ابتدا کړی ده انساني پیو بینک انساني پی څه ته ویلی کېږي د زنانه په سینه کې چې کوم پی دی دې ته ویلی کېږي هیومن ملک دا د انسانانو پی د دې یو بینک کې څنګه چې بلډ بینک ته داسې ملک بینک جوړ شو بلډ بینک څه ته وایي بلډ بینک دا دی چې اسپتال کې یو اداره ده
پاغي کې خلک بلډ ورکوي وینه ورکوي او بیا چې د مریضانو په کار چې خلک یې ورکوي ورلا. اوس دویم نمبر هغوی د هیومن ملک او دارنګې د انساني پویو د پاره د ادارې آغاز وکړو. په دلته اوس وشو او پاکستان په انټرنیشنل لیول باندې د 1960-70 په دهایي کې په دې دوران کې تقریبا د دې سو وشو داسې 50 کال کېږي چې بهر دنیا کې یونیسیف والا او WHO ورلد هیلث والا کوم چې ارګنایزیشن دی د یونیسیف او د WHO د هغوی د حدودو مطابق دا په عالمي دنیا کې دا بینک او دغه زنانه راځي او کله چې زنانه په سینې کې پی وي نو هغه یا داسې کوم چې کم عام طور باندې هغه برست پمپینګ کم مشینان دي د هغې په بنیاد باندې کله څنګه چې د سارو نه پی وباسي دغه شان د زنانو د سینې نه په هغې باندې پی وباسي او یا په لاسو باندې څنګه چې سړی دغه نه پی راوباسي د حیواناتو نه. په دې طریقه باندې زنانه خپل پی حاصل کړي او هغه پی به وړي او دا به په یو بینک کې جمع کوي او اداره به او د هغې دپاره حکومت پراپر انتظام کړی د یونیسیف په هغې کې پیسې ورکوي WHO په هغې کې پیسې ورکوي. نو دا پی چې کله راجمع شي دا به چا ته میلاویږي؟ دا به میلاویږي هغه چا ته چې یا داسې ماشومان دي چې هغه پری میچور پیدا شي. پری میچور خو پېژنئ که نه قبل از وقت د هغې ولادت وشي. عام ماشوم 9 میاشتې پس نارمل ډیلیوري 9 میاشتې پس کېږي. ماشوم په 4مه میاشت باندې پیدا شو 5مه میاشت باندې پیدا شو نو دا ماشوم د مور پی نشي خوړلی. او بل داره چې د کم چې نوزایده بچی دي ماشومان چې کله د مور نه علت پیدا شي د پی نه بغیر هغه بل خوراک نشي کولی. اوس دا ماشوم به څه کوي؟ د مور نه بغیر بل خوراک کول د پی نه بغیر بل خوراک کولی نشي. دا دویم نمبر دا ده چې ماشوم پری میچور دی یا په اپریشن باندې پیدا شوی دی نو هغه د مور پی نشي خوړلی. دې ماشوم له غذا پکار ده نو دې ماشومان ور دې نه پی ورکوي. د دې ملک بینک نه به دې ماشومانو له پی ورکوي. یو دا خبره ده. دویم نمبر دا چې بعضې میندې چې دي هغه بچي له پی نشي ورکولی. به طور مثال سینې کټ شوې ده کوم ځای نه پی ورکوي. یا دا ده چې کله زنانه پریګننټ ده حامله ده دا یو مسله ده چې کله د زنانه په غېږ کې یو ماشوم دی او په دې دوران کې بیا د دې زنانه په خېټه باندې ماشوم راغی د دې زنانه چې کوم پی دي چې دا د ماشوم له ورکوي نو دې پیو کې باقاعده تغییري او دې ماشوم ته نقصان ورکوي. دا ماشوم دې ته غیله ویلې کېږي. دا ماشوم بیا داسې جسماني طور باندې پیټ نه کمزوری و دا زنانه که د ماشوم له پی ورکوي نو ماشوم ته نقصان میلاویږي. یا د زنانه څه بیماري د دغه بیماري په بنیاد باندې څه وایرس پکې دي څه بل څه داسې پکې دي چې د هغې په بنیاد باندې د ماشوم له که پی ورکوي نقصان ورته میلاویږي. د دې ضروریاتو تحت یونیسیف او دارنګې WHO والا هغوی د دې بینکونو آغاز وکړو او دا د ابل ورځې په کراچۍ کې هم د هغې باقاعده آغاز وشو او ویل چې پاکستان کې هم که ښځې داسې کې خپل پی بالفرض هغه ډونیټ کول غواړي د خپل پی ورکول غواړي دا په دې اداره کې به په دې بینک کې به او کوم ځای کې چې ماشومان دا پی حاصلي دا پی حاصلولی شي. دا مسله مې ته بیان کړله چې مسله دا ده. اوس راځو د دې شرعي حیثیت څه دی ځکه موږ خو مسلمانان یو. اول نمبر خبر موږ د شریعت کو چې قرآن سنت موږ ته څه وایي. نو تاسو به وایي چې اسلام څه وایي؟ اسلام دې ته ناجایز وایي. او سوال دی چې حل څه دی بیا چې اسلام ته ناجایز وایي دا زنانه به ماشوم له پی څنګه ورکوي؟ دا ماشوم چې د مور پی نشي خوړی پی به څنګه خوري؟ اسلام حل ښودلی دی خو موږ خو اسلام ته دشمني دی که نه؟ موږ خو یو د موږ چېرته علما کرام نه مولیان چې دي دا ډېر زیات بنیاد پرست دي او قدامت پسند دي او دا ترقۍ دشمنان دي او ایکسټریمست دي او انتها پسند دي او دارنګې دا خو ګوره د خیر سګالۍ پروګرامات دي دې له په کار دی چې دا پروموټ کړی وي. د هغې جواب دا دی جواب دا دی چې په اسلام کې چې دا مخکې ما تاسو دا کوم تقریر وکړو که نه د رضاعت دا رشته د څه دپاره ده؟ دې مطلب دا دی که نه زنانه پی مه خرڅوه پی د خپلې سینې نه مه وباسه دغه ماشوم راواله خپل پی پې وخوره که نه. یا بالفرض داسې کولی چې دا ماشوم دا پی نشي خوړی او دا زنانه د خپل پی راوالي په څه طریقه دی هغه راوالي او هغه د ماشوم له ورکړي. نو فقهاو دا مسله لیکلې ده په خوله باندې هم سړی پی ماشوم له ورکولی شي په پوزه باندې هم ورکولی شي چې عام طور باندې په هسپتال کې په پیپ باندې په پوزه باندې خوراک دننه نه ځي. او د یوې زنانه چې هغه باقاعده معلومه ده د هغې ډیټه معلومه ده هغه د دې کار وکړي او ماشوم دې راوالي یا د براه راست وله پی ورکړي او که براه راست پی نشي ورکولی نو د خپل پی راوالي یا د ماشوم له په طریقه باندې ورکړي. اسلام خو دې ته ویل دا خو طریقه وه د پخوا زمانې دغه طریقه وه. زموږ پیغمبر په دې طریقه باندې غټ شوی دی. مور بیبي حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها چې کله دا ماشوم پیدا شو نو ویل دا طایف ته د بانډو کونډو ته لېږل غواړي چې صحیح پی ورته میلاو شي. مور حضرت حلیمې سعدیې له ولېږو 5 سال پورې په بنو سعد کې نبی علیه صلات وسلام او حضرت حلیمې مور هغې له پی ورکړي دي. نو داسې کېږي که نه؟ اسلام حل ښودلی دی. حل یې دقه دی. حل څه دی؟ حل یې دقه دی ما چې کوم بیان کو چې زنانه به راولېږي او دا به ولنټیرلی
یعنی رضاکارانه طور باندې د الله د رضا په خاطر باندې دا ماشوم والی او دا بغټ کی نو که په خپل خله خوراک نشو کولای میاش نیمه پورې نو هغه مور د خپل په هغه ماشوم لور کې په دې باندې شریعت څخه قدغن نه لګي دا جایز عمل وي او دا سي اجتماعي طور باندې یو هیومن ملک بینک جوړول د دې کراچۍ د تقی عثماني صاحب دلی فتوا په دې اول راغلی او بعض خلک چې مولیان خو دوه قسمه خبرې کوي په خبر ځان پوهیږي د کراچۍ والا په دې اول د جواز په تور کړو ځکه چې حقیقت کې سړی کړ دا خبره واوري نو چې دا پکار ده داسې وشي او د خیرسګالي پروګرام دی خو هغوی چې کومه فتوا ورکړې وه نو په هغه فتوا کې دا خبره وه چې تاسو دا کار کولی شئ خو د بعضې شروطو خیال به ساتئ په دې کې بطور مثال اجابات کې زنانه دي او هغوی خپل پی د اجابات ماشومانو له ورکړي دي نو اوس به دلته کې د واده به څه کېږي دا ماشومان خو یې بل سره واده کوي بیا مستقبل کې نو ګوره یاد ساتئ چې دا پی تاسو په دې کلي کې مه ورکوئ دا تاسو په هغه کراچۍ کې ورکوئ سعودي عرب ته یې ولېږئ امریکې ته یې ولېږئ ولې ځکه د هغوی سره دې رشتې نه کېږي نو دا څه حدود یې ورته ښودلي وو دي ورته ویلي چې موږ ور دې حدودو به خیال ساتو خو هغوی بیا جایزه واخیستله چې هسې موږ ته ویلي دي ور دې خیال نه ساتلی کېږي چې نه ساتلی کېږي نو بل ورځ هغوی بیا پته ولګوله چې دا کار حرام دی او دا ناجایز دی دا نه دي کول په سینټ کې په جمعیت علماء اسلام چې کوم سینټر دی مولانا طاهر صاحب هغه پې خبره وکړله چې یونیسف دې په دې باندې پابندي ولګوي موږ دا هم ستایو ښه کار دی هغه پې دا خبره وکړله بهر په علماء کرامو خبره وکړه په سوشل میډیا باندې خبر راوچت شو علماء کرامو په دې باندې خبره وکړه چې دا کار ناجایز دی زه تاسو صرف د هغې وایم چې ولې ناجایز دی څه وجه ده د هغې وجه دا د یو خو دا ده چې دا رضاعت مستقل د شریعت حکم دی او د شریعت حکم پالو کول دا کار ثواب دی دا کار ثواب دی یو خبره نو دا داسې د تنظیمونو نظر کول او دارنګې په ساقو په جارو له ورکول او د هغوی په لاس کې دا شی ورکول دا ټیک کار نه دی یو دویم نمبر خبره دا ده چې دا پی کله د بینک ته میلاویږي دا په یو غیر فطري طریقه باندې دا کار کیږي یاره دا اوس خبره ده چې زنانه به خپل پی رالي یا دغه برس پمپنګ مشین په ذریعه باندې یا د لاسو په ذریعه باندې خپل پی رالي او دا بیا وړي په بینک کې به داخلي دا غیر فطري عمل دی دا خو د حیواناتو په شان دا ښځې خو موږ دې نه حیوانات جوړ کړل څنګه چې غوا خلک د پوی دپاره اخلي بیا به ښځه خلک دې دپاره اخلي لہذا دا طریقه غیر فطري طریقه ده غیر فطري طریقه ده په دې د زنانه انسلټ کیږي د هغې توهین کیږي د مور او د خور رشته په دې باندې کمزوري کیږي د هغې احترام کې کمی راځي موږ وایو زنانه له الله احترام ورکړی دی دوه وجې شولې او دریم نمبر خبره ده چې انساني اعضا خرڅول حرام دي انساني مواد خرڅول حرام دي موږ نوکان نشو خرڅولی موږ ویښته نشو خرڅولی موږ خپل پی نشو خرڅولی موږ خپل وینه نشو خرڅولی موږ خپلې ګردې نشو خرڅولی ولقد کرمنا بني آدم انسان موږ عزتمن کړی دی په دې بنیاد باندې دا پی په دې کې د خرید و فروخت یو عنصر دی اگر که زنانه په خپله باندې ولنټیرلی دا پی ورکوي زنانه به داسې ورکوي خو مسله پکې دا ده چې دا کم ادارې ته میلاو شي دی بیا په ماشومانو خرڅوي نو ټیک د کماو تعالی فری راکوي خو په هغې کې یونیسف فنډینګ کوي په دې کې د خرید و فروخت معامله په دې کې راځي انساني اعضا خرڅول اخیستل حرام دي ناجایز دي دا پکې بله مسله ده او دریم نمبر اهم مسله پکې دا ده چې دا زنانه کله دا پی ورکي بطور مثال تیمرګره کې ملک بینک جوړ شوی د باجوړ زنانو پی راولېږل د دیر زنانو راولېږل د سوات راولېږل د تیمرګرې زنانو پی هلته داخل کړل دا به اوس چاله ورکوي دقې خلکو دا کم چې نږدې کم ډسټرکټس دي دې ماشومان به دلته راځي په نرسرۍ کې به دا داخلیږي ماشومان نو د دیر ماشومان به ځي باجوړ به راځي د سوات به راځي بونیر به راځي دغې زنانو ته به دا ماشومان ته پی میلاویږي پته نه لګي چې زما رضعي زوی کم یو دی زما رضعي مور کمه ده رضعي مې ترور کمه ده رضعي مې ماما کم یو دی تره مې کم یو دی بیا به دا چې غټېږي 12-14 کاله پس د دې په منځ کې رشتې به کېږي د خور سره رشته نه کېږي د ورېرې سره نه کېږي د ورندار سره د خورزې سره نه کېږي په دې وجه باندې دا مسایل راځي دا یو ډېر نقصان دی په دې وجه باندې موږ وایو چې د حکومت پاکستان د دې فلپور روکتام وکړي دا د یونیسف پروګرام دی او یونیسف والا یا WHO والا خو مسلمانان چونکې نه دي نو هغوی باندې خو موږ څه زور نشو کولی خو دا کار ټیک نه دی د دې مسلې شرعي حل هم دا دی دویمه خبره ده پرون چې سوات کې کومه مسله راغلې ده چې د اسماعیل په نوم باندې د سیالکوټ نه څوک راغلی دی سیاح دی ټورسټ او هغه په مدین کې یو هوټل کې به چېرته سټې کړي او د هغه سره څه داسې مشتبه څیزونه برآمد شوي دي چې د قرآن کریم جلې هوی نسخې ورسره دي سوځېولې شوي نسخې ورسره دي نو په هغه ځای کې اشتعال راغلی دی او د سوات او د مدین خلک راوتلی دی او ویلي دي چې دې سړي خو ګستاخي وکړله قرآن کریم یې وسېزو قرآن سېزل د الله کلام سېزل دي او د الله کلام چې وسېزې ته خو د کائنات او د الله نه دا بغاوت وکړو نو ستا د ژوند کم حق پاتې دی بیا
نو په وخت کې خلک تکړه تکړه خلک نو هغه بوتلې دی او هغه تانې له ور کړی دی او دا غي نه پس بیا چې خلک دومره په اشتعال کې راغلي دي چې ظاهر خبر ده چې زه قرآن په سر باندې ننګ نه کومه د پیغمبر په سر نه کومه د الله په سر نه کومه نو په چا باندې بزنن کومه یعنی بالفرض که زما د خور او زما د مور او زما د ورور باره کې مسله راځي ټوپک رالم بلکې زما خو چې خزه ته سو کنزل وکي زه ولما که زما پلار او مور ته سو کنزل وکي زه په ټوپک باندې ولما خو د پیغمبر په باره کې او د الله په باره کې خلک وینه قانون پکار دی دې خبر باندې لک سوچ پکار دی چې موږ ته پیغمبر د ځان نه دی ګران د پیغمبر مور موږ ته خپل مور نه ګرانه د پیغمبر خزه د خپل خزه موږ ته نه ګرانه دا زموږ سي ایمان دی په دې وجه باندې د سواته د مدین خلک هغه په جذباتو کې راغلي دي ایمانی غیرت او راله پولیسو ته ویل چې دا سړی موږ لرا کوي ځکه هغه د پاکستان پر عدالتي سیستم باندې اعتماد نشته وجه دا چې زمونږ د پاکستان تاریخ دا د څومره ګستاخان دي آسیه ملعونه وا بهر ولېګله داغه سره وختن په وختن باندې چې څوک دسي ګستاخیان کې هغه ته د یورپ ویزه ملاويږي او گرین کارت وته ملاويږي او سو ډنمارک ته ځي او سو فرانس ته ځي او سو برازیل ته ځي او سو امریکا ته ځي هغه ته پروټیکشن ملاويږي تحفظ ملاويږي په دې وجبانې د عوامو د پاکستان په عدالتي سیستم باندې اعتماد نو پولیس ته ویل چې موږ دا سړی راکړي ناغوی نه دی ورکړی هغه په تانه باندې ورغلي دي پولیس سټیشن باندې ورغلي دي اورې وتا چولې دي پولیسو په هغه باندې ډزې کړې دي په هغه باندې ډزې کړې او کس پکې لګېدل دي او په دې طریقه باندې هغه لاکا په هغه مات کړی دی او سړی راایسته دی اولې وجلې دی او داغه نه پسې وته ورا چولې دی هغه ویډیو تاسو مخې ته دا اسماعیل په نوم باندې سړی هغه لاړو هغه قرآن وسېزو الله هغه وسېزو خبر ختم شوله او د دین دا نتیجه معلوم شولا چې څوک هم داسې نازیبا حرکت کې داغه هم دغه سزا ده بیا دغه سزا به ته ملاوي خو شو بد شو عدالت ته سزا ورکول پکار دی او عوامل پکار دی دا کار زما واستانه دا په پاکستان کې عدالت شته او دغه موږ دې ته دا کوم چې موږ لګلې دي دې ته موږ خپل مشران وایو کنه دی به کې عدالتونه چیف جسټس پوه شو دارنګ سیشن جج دی او که سیول جج دی او که های کورټ دی او که سپریم کورټ دی اوس به داغي انویسټیګیشن باغوي کوي خدا خبره ته ګوره ثابت شول پښتنو ګوره واوري چې الحمدلله پښتانه مسلمانان غیرتيان دي او څوک چې د شاعر اسلام سره داسې قسمه خیانت کوي داسې قسمه ګستاخی کوي سزا به داغه دی که پیغمبر ته کنزل کې مرګ برته ملاويږي الله ته کنزل کې دغه شان چل بر سره کیږي قران ته کنزل کې د قران ګستاخی کې به دی کې دغه به داغه بیا کې فر کردار هم دغه حد ته برسیږي لہذا مسلمانانو او پښتنو او پاکستانیانو ټول په کارداري چې منګه مسلمانان یو د ایمان چې کومه تقاضا نو هغه تقاضا پوره کول پکار دي نور د پاکستان عدالت شته او د تحقیقات کې جسه کیږي موږ ته بخکار کیږي او کم د پاکستان کې بالفرض کې عدالتي نظام د سه برابر ولې به د واقعیت کېدل داسې واقعیت نه کیږي البته زه خبر بده کې کومه دا دو درې سلور جمعې به تاسو زما خطبه مورد موږ په الہاد باندې په دهریت باندې او په تیز باندې موږ لګیایو خطبه پیکو او وایو چې په دې وطن کې او په دې دنیا کې د الہاد او د بيدینی یو لهر راغله ده او الکان او جنکی دړه دړ لګیا دي او هغه الہاد طرف ته زما درته ویلو اختر خطبه کې مې ویلو چې بنیر کې تقریبا و کسان په یو مجلس کې عملګری وي دا ملحدینو هغه خلکو ته هغه د لپاره د خطرې غنټې ملاو شوله دا وی ته یو ریمایندر دی ګوره بلکې باقاعده یو سوشل میډیا باندې یو ګروپ دی مسلم ورسز ایتیست په نوم باندې او د زرګونو په تعداد کې باغی کې خلک دی او روزانه د اسلام خلاف مذاق وړاوه د علماو خلاف د قران خلاف د پیغمبر خلاف د پښتون بنیره چې کوم بکواس کړو په دې ګروپس کې داسې زونه کوي نو هغه ملحدین او تاسو مواوري ایتیست واوري بيدینو خلکو چې کتاسو بل پرز د الله او پیغمبر او د قران او آخرت او جنت جهنم په باره کې کوم ګستاخیانی کوي دغه سزا بس تاسو کوم چې د اسماعیل لسړی وا د خلک تاسو ګورې نه پرېږدي نو د هر یو شی فائدې می نقصانات می د واقع قسم عناصر دی بلکې خزم دا پکې فائدہ راوته چې د خلکو ته د اندازه وشوله چې پښتانه بلکې موږ وایو چې د سواد خلک ډېر زیات دي براډ مایندډ خلک دی او هغه خلک خدا ډېر زیات دي اسلام پسندم نه دی او سواد کې داسې دی وغه دی موږ چې ډېر کمزوري ویل هغه خلک را پاسې دلو او د قران ګستاخی دا سزا ورکړل نو په دې پښتون معاشره کې ګوره داسې ګستاخان په دې کې نه چلیږي هغه تر خطرې غنټي ملاو شولا او خاص کر زبیا کم چې د کالجونو سټیک هولډرز دي د یونیورسيټیانو کم ویسیز دي ناغوی تم زما دا پیغام دی چې تاسو ویسی صاحبان پرنسپل صاحبان او یا کم چې د ادارو سټیک هولډرز دي تاسو په خپل ادارو باندې نظر ثانی وکړئ تاسو وګرځئ په خپل کالجونو کې په یونیورسيټو کې په سکولونو کې وګورئ دا خلک
کدا ستاسو په معاشره کې چرته موجودي، ستاسو په ادارو کې چرته موجودي، سبا به ستاسو په ادارو کې، په کالجونو کې، په یونیورسټو کې دا قسمه حالات به په دې کې پیدا کېږي چې سبا موږ بیا خفه کېږو دا ولې دا ولې وشول، دا ولې دا کالج وسوځېدو، دا ولې یونیورسټي وسوځېدله. دا به زما او ستا د عدم احتیاط د وجې نه به دا کارونه شوي. لہذا د الحاد او د بېدینۍ دا کم چې لهر دی د دې به هم روکتام کوو، د ګستاخو به هم روکتام کوو، د خپل ایمان به هم حفاظت کوو، او د هغې سره کم چې د دې بینک خبره وشوله د هغې باره کې هم چې موږ ته برابر معلومات حاصل الله رب العالمین دی موږ له په دې خبرو د پوهې توفیق راکړي او موږ د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.